السلام علیکم ملګرو څنګه یې؟ امید دی ښه وی، الله پاک مو روغ جوړ او ښه ساته. نن در سره یو بله واقعه شیر کومه چې ګاډي کې ناست یو زنانه راله او ګاډي له ډېره په تیزۍ راوخته، د بلې زنانه خواته سیټ خالي و، هغې سر کېناسته. نو هغې سر پرس و، په پرس باندې هغه بله زنانه وواله. نو هغه زنانه چې پې ولګېده، هغه زنانه خوږ شوه، هغې ته پې نقصان ورسېدو. نو دا کمې زنانه چې وواله، نو هغه د دې بلې ته په حیرانۍ سره ګوري چې دا خو بوس ماته څه خبرې کوي، څه به راته وایي. خو هغه بلې زنانه دا چل ونه کړو، هغې ورته څه ونه وی. نو دا بله ښځه ترې په حیرانۍ سره تپوس کوي چې تا داسې ولې وکړه، دا ولې؟ لکه مطلب ما ستا سره دونه تکلیف زما د وجې نه تا ته ورسېدو چې ستا لاس خوږ شو او تا ما ته څه ونه وی، نو د دې وجه څه کیدی شي؟ نو هغه ورته ډېر ښکلی جواب کوي. هغه ورته څه وایي؟ وایي زما ستا سره سفر ډېر مختصر دی، زه به د نیکسټ را روان سټاپ کې زه درنه کوزېږم. نو هغه په دې بل سټاپ کې کوزېږي چې هغه بله زنانه دا جواب اوري، نو هغه حیرانېږي. په حیرانۍ سره د هغې نه معافي غواړي چې ما ته معافي وکړه او زه ستا نه بښنه غواړم ځکه چې زما د وجې نه تا ته نقصان ورسېدو. نو هغې ښځې د دې نه ډېر سبق، د دې قصه کې زموږ دپاره هم ډېر سبق دی چې ګوره زموږ سفر څه دی؟ مختصر دی. په دې کې که موږ یو بل ته چا ته دلزاري کړي، د چا هم زړه خفه کړي، د چا پکې داسې بېعزتي شوي، چا ته داسې څه خبرې شوي چې د هغه پې زړه خفه شوي، یا چا سره داسې بد کلامي شوي، نو زموږ مطلب څه دی؟ مقصد زموږ دا دی چې زموږ زندگی مختصر ده، دونه زندگی پاتې نه ده باقي د ورځ چې ماښام یو کس څملي، هغه ته دا پته نه کړي چې سبا به زه ژوندی راپاسم او که دې ځای کې وپاسم او که کم ځای کې. لکه وایي مرګ حق دی او کفن شک دی، ځکه چې مرګ خو راتلونکی دی، خو موږ ته دا هم پته نه کړي چې مرګ به په کم ځای کې. نو دنیا مثال وایي د یو سوري شانتې دی چې یو مسافر روان دی، هغه سوري ته صرف دمه وکړي. نو دغه شانتې زموږ سفر ډېر مختصر دی. نو موږ او تاسو ته دا پکار دی چې موږ د خپلو خپلوانو سره، رشته دارانو سره څه داسې ذاتیات، څه داسې څه واقعګانې راغلي، قصې راغلي، نو چې موږ ورشو د یو بل نه وړاندېوالې وکړو او یو بل معاف کړو. نو انشاءالله چې داسې به ټول کوو. امید دی چې تاسو په دې خبره زما پوه شوي په دې میسج باندې. نو امید دی چې تاسو په دې پوه شوي. میلاویږو به انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې. اوس پوهه، تھینک یو.